حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یو فرعون دا غپ زمانہ کیو فرعون دا مصر دا بادشاہ لقب باو او چه دا مصر کم بادشاہ با دا قبطیانو نو قبط یو قومو او دا غین با دا مصر بادشاہ نو ار یو تبے فرعون وی فرعون لقبو او دوی تقریبا 10,000 کالا یا یو 10,000 کالا دی حکومت کرے دی فرعونیان 3,000 سال 3,000 کالا دی حکومت کرے دی 3,000 کالا یو 10 خاندانونو 3,000 کالا حکومت کرے او چې دا کم د موسیٰ علیہ السلام دا زمانے فرعونو دا د عیسیٰ علیہ السلام نه تقریبا 1,500 کالا مخکې تیر شوی 1,500 کالا مخکې دبا پا بنی اسرائیل ډیر ظلم کو بنی اسرائیل سوکو د یعقوب علیہ السلام اولاد کله چې یعقوب علیہ السلام سره د خپلو زامنو مصر ته راغی یوسف علیہ السلام له ملاقات نو دا په مصر کې آباد شو نو دا هغې کې څومره اولاد و هغې ته به بنو اسرائیل وی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام لقبو نو د قبطیانو په هغې ډېر ظلمونه کول قصه اوږده ده بیا به درته بل وخت وکړم خو موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې لوی شوی دی مور صندوق کې چولو تاسو ته قصه معلومه ده د فرعون په کور کې لوی شوی دی د شهزاده شکل ځکه د فرعون د خدای دعوه کړې و خلکو به د موسی علیہ السلام ډېر قدر کو ډېر عزت به یې کوه ځکه هغوی به وایي دا د فرعون لی پالک بچی دی دا څه ورته وایي متبنا په زویوالی چې چا نیولي دا د هغه بچی دی د هغه په محل کې لوی شوی نیازبینو او ذاتی الله د د پیغمبره فیصله کړې وه نو پیغمبر د عیبونو نه پاک هیڅ عیب پکې نو خوبصورت او خشته او وجود ښه برابر وجودو د پیغمبر وجود دا په امت کې خشته وجود یې نه ډېر اوږد یې نه ډېر لنډی وي نه ډېر غټ یې نه ډېر نری وي نارمل وجود چې څه ته ویلې کېږي خشته وجود مضبوط پهلوانۍ والا وجود ښکلی و حضرت موسیٰ علیہ السلام خشته او ښه مزیدار اعلی جسامت وجود یې لره طاقتمند بار بگردیده چکری به والی خلقو به قدر کو عزت بکو ولی ځکه دا زمون خدای فرعون ته به خدای وي دا زمون خدای په الک په بچی نیولی دی په زویوالی نیولی یو ځل روانو په مصر کې چکر و یو د فرعون قومي و یو د موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل قومي و دواړه یو بل سره په جګړه موسی علیہ السلام ورغی هغه بل ته مطالبه وکړه هغه چې کوم بني اسرائیل هغې ته خو پته وه چې دا زموږ د قوم کس دی خو د فرعون محل کې لوی شوی دی هغه په زویوالی نیولی دی او موسی علیہ السلام ته پته وه چې زه د قبطیانو د فرعون د قوم نه نیم زه د بني اسرائیلو د قوم نیم خو زه د فرعون په خاندان کې په قوم کې لوی شوی هغه د خپل خاندان بني اسرائیلی د موسی علیہ السلام نه مدد وغوښته ویې راشه زما مدد وکړه ځکه د فرعون د قوم والا به د موسی علیہ السلام په دې قوم ډېر بې ظلمونه کول دی به یې وهل چا به دې تپوس څه شو کول والته کول به الحمدلله دا به یې والته کول چا به یې تپوس څه شو کول د زمیندارۍ کارونه به یې پې ټول کول د لیبر او د دیاړي مارۍ کارونه به پې کول پیسې به یې کله ورکړه او کله نه د چوړیتوب کارونه به یې پې کول لختي مختي به یې پې صفا کول که پیسې به یې کله ورکړه او کله نه او چې هر څومره به د فرعون د قوم سړو د بني اسرائیل اوډه وال به تپوس به یې نه شو کول نه به پولیس والا اف آی آر کټ کاو او نه به جج د دوی څه شکایت اورېد بس سم مظلومانو خادمان د غلامانو جندو هغه آواز وکړه موسی علیہ السلام ته راشه دې سړي نه مې خلاص کړه ما وهي موسی علیہ السلام ورغی لا ولې صلح کوله لکه مه کوئ خو هغه فرعوني ظلم کو په دې سړي باندې موسی علیہ السلام له غصه ورله چې زه درته وایم سم شه په قلار شه ولې پې ظلم کوې
لرګي پیوړی او که هر څه پیوړی خو ظلم ولې پې کوې زه درته وایم په قلار شه ظلم مه کوه خبره دې مني او ته زیاتې کې ظلم کې خو د فرعون د قومو دا بني اسرائیلي ورته داسې ښکارېدل د اسرائیلیان چې دا زموږ غلامان دي چې هر څه ورسره کوو موږ نه څوک تپوس نه شي کولی هغه سړی موسی علیه السلام سره رانیغ شو چې ته ته منځه وځه هغه وایي دا چېرته کیدی شي هغه یو سوک ورکړه هغه فرعوني له د فرعون قوم والاله چې سوک یې سنګ ورکړه خو د موسی سوک و په ځای پرېوته او مردار مړ شو موسی علیه السلام حیران دی چې خدای دا مې څه وکړل ما خو وجه نه ما خو ولا دب خو ما خو ورته عقل خو ما خو د مرګ په نیت باندې دله سوک نه دی ورکړی پروردګاره دا مې څه وکړل اوس دا هېڅوک نه دي خبر یو الله خبر دی یو هغه خبر و چې دا کم مړ شو یا دغه د بني اسرائیلو هلک خبر دی بل چاته پته نه لګي لیکن الله ته خو پته لګي موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر جوړېږي د صاحب په زړه کې الله ته ملامته شو چې یا الله دا مې څه وکړل دا خو ما زیاتې وکړو ما خو د مرګ په اراده نه دی والی خو سړی ولګېد مړ شو ما خو ته سوک سته په سوک خو عموما څوک نه مري په سپېړه خو څوک نه مري ما خو سپېړه ورکوله ما خو ته سوک سته په سوک په موکه خو څوک نه مري ما ته څه پته وه چې په یو موکه کې د مرګ دی دا به څه وکړل نو چې اوس موسی علیه السلام الله ته سوال کوي نو په کوم صفت کوي په رب سره ما د قرآن شریف آیت درته وی ودخل المدینة على حین غفلة من اهلها داسې وخت کې ښار کې ګرځېده چې خلک اودو لکه د غرمې وخت ووجد فيها رجلين يقتتلان دو کسانو یو بل سره په جګړه لګیا دي هذا من شیعته وهذا من عدوه یوې د ډلې نه دی بل د فرعونیانو د قوم نه دی واستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه هغه وی راشه زما مدد د فرعون د دې ظالم نه مې خلاص کا فوکزه موسی فقضى عليه اوس موسی سوی هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین دا خو شیطان زه تیر واستم دا دی وی چې شیطان تیر وستم دا خپل عاجزي کوي په حقیقت کې شیطان نه دی تیر وستی هغه خو ادب ورکاو ولکه یو سړی دی هغه د خپل پلار په مخ کې وای چې بابا ګناه نی خو پلار ته خپای ګناه نی خو پلار ته نه خپای یا معمولی غلطی به پلار ته خپای نو دې پلار ته سوی بابا زړیر مجرم ماما د قرنګ هر پیغمبر که ګناه نمی کړي خدا الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي که ګناه نم کړي خدا الله په حضور کې ځان ګناهګار ګڼي که جرم نمی کړي خدا الله په حضور کې ځان مجرم ګڼي اللہ دا ارچا نبالا تر کمونگ اللہ تا محتاج یو پیغمبران ہم اللہ تا محتاج کمونگ اللہ تا جاڑو پیغمبران ہم اللہ تا جاڑ او کمونگ پا دے یریگو چا اللہ ہم اون نیسی پیغمبرم دغسی یریگی چا اللہ تا دما مواخذہ لکی نو اوتا پیاسوی دلتوسا قال ربی انی ظلمت نفسی گورا لفظ دا رب استعمال موسیٰ علیہ السلام وی رب اے زما رب ربی اے زما رب تم رخ کل لفظ دے اے زما رب انی ظلمت نفسی ما پزان زیادے کرے حالانکہ ادبی ورکاو اس تے یو سڑی لا ادب ورکے داغا مقصد او بل حربی مو سڑے دار حرب والا اس خبرہ نشتا او اغا ادب ورکاو اگر ظلم کا وہ ظالم تا بخامخا ادب ورکے اگر پاکے مرگو نو لیکن اللہ تا زان مجرم صاحبی مجرم نہ دیکھو دا خپل عاجز اظہار کئی دا اللہ دلوئے اظہار کئی اللہ تا زان مجرم صاحبی نو سوئی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی ما بخا فغفر له انہو هو الغفور الرحیم اللہ ما بخا ذکر میں معاف کچے داغا نیت دا قتل نو اراده دا قتل نو کم سوک چے ورکو دا سوک دا قتل دا پارا ندے عمل اب دا قتل ندے پا سوک مری لکه چے سوک چالے سوک ورکی پا سوک نمری نے نیت دا قتل نا اراده دا قتل نا عزم دا قتل
دې سړي پسې چې کومې خپې اوچتې کړي دي دا هم د قتل اراده نه وه او چې څوک یې ورکړی دی څوک څه په ټوپک په ګولۍ ویشتل نه دي څوک څه په ګاډي څوک وهل نه دي څوک څه په غټ کاڼي ویشتل نه دي څوک وضع عرفن شرعا عقلا د مرګ دپاره هم نه ده لیکن بیا هم د الله په دربار کې زموږ طالبان وایي حسنات الابرار سیئات المقربین ځان مجرم ګڼي ځکه وایي ما ظلم کړی ما زیاتې کړي ځان عاجزه ګڼي د پیغمبر معمولی خبره ده خلاف الاولا زموږ طالبان ورته وایي ناغوره خبره د پیغمبر د الله په دربار کې ډېره لویه خبره لویه خبره عام سړی چې جرم وکړي موږ وایو خیر دی خو که زموږ طالب وي او نږدې طالب وي جرم وکړي موږ له سخته غوسه راځي وړه غلطي وکړي موږ له سخته غوسه راځي ته زما نږدې طالب ما سره خوا کې ناست ته دا غلطي ولې کوې او که د دې نه غټ جرم عام سړی وکړي نو موږ وایو پروا نشته نو چې څومره نږدې وي څومره قریب وي هغه مرده باندې غوسه ډېره راځي هغه مرده باندې قار ډېر راځي نو پیغمبر یریږي که زه داسې کار هم وکړم چې هغه غوره نه دی هم الله په دې هم غوسه کېږي غوسه ډېره زیاته ورځي نو ځکه خپل عاجزي او د الله لویي رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی ما وبخا نو الله فورا وی غفر له ما وبخل انه هو الغفور الرحیم الله بخون کې دی چې الله ته ما وبخا الله بخون کې دی او ډېر مهربان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی ګناه وکړي او دی وی الله ما وبخا الله وی ما وبخا دوباره دا ګناه بیا وکړي وی الله ما وبخا بیا مې وکړه خدای الله بیا وبخا درې باره دا سړی دا ګناه بیا وکړي چې درې باره دا ګناه وکړي یا الله ما خو توبې وویستې خو بیا مې دا ګناه وکړه ربي انی اذنبت ذنبا ما خو بیا دا ګناه وکړه فاغفر لی ګوره رب لفظ استعمالی بیا به نه کوم بیا به نه کوم لومبي ځل موی بیا به نه کوم ویږي په دویم ځل بیا وایي ما وبخه نه به کوم بیا وکړي بار بار وایي نه به کوم بیا وکړي نه به کوم بیا وکړي او بیا چې وایي نه به کوم یا خدای ما خو تا سره څو ځله وعده وکړه چې دا ګناه به نه کوم بیا مې وکړه الله ما وبخه زما رب څه وایي زما مهربان رب څه وایي العلم عبدي ان له ربا یغفر الذنوب زما د بنده دا علم دی زما بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او ګناه بخي زما دې بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او هغه رب ګناه بخي بل څوک نه بخي غفرت له ولا ابالي زه بنده چې څه دې خوښی کوه ما بخلې وړو پروا مې نشته نو موسی علیہ السلام الله نه دعا وغوښته او قرآن وی فغفر له الله معاف سبا بیا لګیا د چکر وی په مصر کې هماغه پرونی بني اسرائیلي چې دی هغه رزیل بل چا سره په جګړه دی اوس د دې پرونی بولی اطلاع خو د بادشاه دربار ته ورسېده د فرعون د فرعون د قوم سړی چا وجلی دی قاتل نه دی معلوم فرعون اعلان وکړ چې دا سړی ونیسئ هر چا چې وجلي هغوی اطلاع وکړه چې دا زموږ سړی وجلی شوی چا وجلی پته نشته معلومات وکړئ چې چا وجلی څه سزا وله ورکړو دا خو پته نه وه چې موسی علیه السلام وجلی سبا دی بیا 40 قدمې کوي هماغه د موسی علیه السلام د قوم سړی بل چا سره لګیا دی په جګړه چې بل چا سره په جګړه دی موسی علیه السلام ته آواز وکړه شه ما دنه خلاص هغه وی یاره برازیل خوته پرون دی یو سره جګړه کوله نن د سره جګړه کې قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين بس
تا په مې احسان وکړو بیا به داسې نه کوم بیا به د مجرم ملګرتیا نه کوم فاصبح بالمدینة خائفا یترقب یریږي او تپوس کوي سوچ کوي چې زما دا سړی وجلی چې بادشاہ ته به پته لګېدلې که به نه لګېدلې فاذا الذي استنصره بالامس يستصرقه قال له موسى انك لغوي مبين موسی علیہ السلام ته آواز کوي پرونی دی راشه د سره مې جګړه ده په ما ظلم کوي هغه وی حرامي ته انك لغوي ته ګمراه ته روان ته ښکاره روان ته پرونم جګړه او ننم جګړه او چې بیا څنګه راغی نو د خپل قومي ته سپېړه نیغه کړه چې څه روانې هر چا سره جګړې پرون یو سره جګړه کوله نه بل سره جګړه کوله خو چې سپېړه یې نیغه کړه هغه وی خو کمال یې سکره وباغه خو مام بېغمه کوي فلما أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين پرون دی وته سوی وی موسی سکه یو د پرون وجلې دی ما وجلې ته په ځمکه کې ځان نه غټ زورور او بدماش جوړې نه سکه هغه سړی واورېدله د فرعون د قوم چې و دی ورته وایي چې پرون د یو وجلی دی نن ما وجلی بس هغه ته پته ولګېده چې دا پرون سړی خو هم د وجلی په ټس لاړ د فرعون دربار ته وی صاحب د پروني سړي قاتل مې معلوم کو وی څوک دی وی یو سړي ما سره جګړه کوله او موسی علیه السلام راغی موسی او هغه ته دمکی ورکړه چې تا پرون هم جګړه کړې ده نن هم جګړه کې هغه ورته وی چې ما نو هغه موسی دته سپېړه نیغه کړه چې ما سره په جګړو نو هغه ورته چې پرون دی وجلی ما هم وجلی دی نه پته ولګېږي چې پرونی سړي موسی وجلی فرعون فورا میټینګ راوړ پښتانه وایي که نه وی دیوالونه لوی اوس هم ډېر خلک وایي پلان کې مې مړ که پته به ونه لګي پته لګي دا غلطه خبر چې پته نه لګي پته لګي او که انسان ته پته ونه لګي نو الله ته پته لګي پته لګي دا نه چې نه لګي دا غلطه خبره چې نه لګي پښتانه دیوالونه معلوم دا د ګوره موسی پټوالی سړي پته ولګي راون بیټینګ راوغوښته څوک فیصله په دې وشو چې به موږ به دا موسی راونیسو او به ټیک ته او دا به موږ مړ به ځکه پرون زموږ د قوم سړی یې وجل یو نیک سړی و د فرعون د قوم نیک سړی راغی موسی علیه السلام له او ورته وی ستا متعلق مشوره ده وجنی دی خپې وباس بل علاج دی نشته قرآن شریف کې الله سوی وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نو او ته وایي چې قوم ستا متعلق مشوره کوي وجنې دي ځه موسی علیه السلام پوه شو چې واقعي اوس خو مې پرېږدي نه ما خو مړ کوي نو روان شو لاړ مدین ته لاړ یوازې لاړ مدین ته نه ورسره ډوډۍ شته نه ورسره اوبه شته او مدین کافي لرې دی او په لاره چې کومې صحراګانې دي وادي سینا او ډېرې لویې صحراګانې دي هغه صحراګانې ما کتلې دي په هغه صحراګانو کې روان دي او علما لیکي مفسرین چې په لاره به یې د ونو پاڼې خوړې د ونو پاڼې لګیا دي خوري په هغې خپله ګزاره کې مدین ته ورسېد بغیر د سورلی نه بغیر د ملګري نه بغیر د توشې نه توخه نشته دقسې لاړ مدین ته او ځان یې وویست چې مدین ته لاړ قرآن شریف کې الله فرمایي دې راته بیا معنا کوم ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني ګوره بیا لفظ د رب استعمالوي ربي قریبه ده چې زما رب ما ته لاره برابر کړي سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مدین ته ورسېد، دلته یو صحرا و، په هغې کې یو پیو. هغه کوی له به خلک راتلله او ګډې چیلی اوښان به یې پې اوبه کول. نو هغه غټه بورقه وه، لسو کسانو به رایسته، د اوښ سرمن به یې ګنډلې وه، د هغې نه به بورقه جوړه کړې وه. لسو کسانو به هغه بورقه رایسته، نو په هغه حوض کې د کوی په غاړه چې کوم حوض و په هغې کې به یې هغه اوبه اچولې، نو هغه اوښانو او ګډو چیلو به هغه اوبه څښلې. موسی علیه السلام چې راغی، قوم لګیا دی اوبه څاروي اوبه کوي. یو دوه جینکې د سوري لاندې ولاړې د هغوی سره ګډې چیلی دي. هغوی هغه خپله ګډې چیلی ته چوکه نیولې ده، اوبو ته یې نه پرېږدي. موسی علیه السلام د هغه جینکو نه تپوس وکړ، دا تاسو ولې ګډې چیلی نه اوبه کوئ؟ ګډې چیلی م اوبو پسې زور کوي، تږي دي، او تاسو یې تزمنې کوئ. فمن دونهم امرأتان تذودان. ولې؟ هغې وی چې یاره دا خلک زورور دي، دوی چې لاول دا خپل څاروي اوبه کړي نو وروسته به مونږ ګډې چیلی اوبه کوو، مونږ نه پرېږدو. که دا مونږ دا ګډې چیلی ورلې مونږ وهي او دا ګډې چیلی راله وهي، دا ظالمان دي. نو چې دوی دا خپل څاروي اوبه کړي او دوی لاړ شي، نو بیا به مونږ دا خپلې ګډې چیلی ورولو، نو بیا به یې اوبه کوو. دوه قوله دي. یو قول کې راځي چې موسی علیه السلام خو بهادر انسانو، نیغ ورغی، زور یې ولګاو، کوی ته ځان ورسو، بې راوویستې، حوض یې ورته ډک کړ. بلکې راځي چې صبر وکړه موسی علیه السلام، دا راجع چې قوم کله لاړل، هغه ظالمانو هغوی په کوی باندې سر کېښود. هغه سر چې نهو لسو کسانو به هغه تیږه اوچتولی شو، یو کس به نه شو اوچتولی، پې د پاسه کېښوده چې زمونږ د اوبه څوک خرابې نه کړي، اوبه څوک ګنده نه کړي، اوبه راله څوک خرابې نه کړي. او په حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې شوې، لږې شان پاتې شوې. موسی علیه السلام چې وکتل چې دا جنکۍ غریبانانو خو ګډې چیلی ایسارې کړي دي، دا خو ډېرې لږې اوبه دي. بس ورغې او هغه تیږه د کوی په سر چې اتو لسو کسانو به اوچتوله، هغه یې په یوازې اوچته کړه، ښوی کړه. د پیغمبر طاقت مضبوط دی. هغه بورقه چې لسو کسانو به رایستله، په یوازې یې راوویسته، حوض یې ورته ډک کړ. ویې راشئ شا به یې دا څاروي مو اوبه کړي. جنکو څاروي اوبه کړل، په کوی یې واپس تیږه کېښوده. جنکۍ حیرانې دي چې خدای دا سنګالک دی، دومره مضبوط او دونه پهلوان چې لس کسان کم کار کوي، په یو سر یې دی کوي. جنکۍ خو لاړې کور ته. موسی علیه السلام ته په خپله جینکو وی و ابونا شیخ کبیر، وی زمونږ پلار بوډا دی او ښه بوډا دی، او مونږ دغه دوه لوڼې یو، زامنې نشته دي، نو مونږ دا څاروي اوبه کوو. چې جینکۍ لاړې، نو موسی علیه السلام سوري له راغی، توله الی الظل، سوري راغی، سر یې ولګی. بیا څه وایي؟ اورخه بیا وایي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بیا چاته سوال کوي رب رب او دا الله لفظ دا رب استعمالی، ربي اے زما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دو خبری دی، یو ستا خیر گوری تور کے بل سو کے نشی ورکو، خیر با تور کے انزلت الی، بل سو خیر نشی رسول، خیر بسوک رسی اللہ. او چه کم خیر تخلق لور کے نازلے، زوت اللہ محتاج مگوئی. نمی پدی وطن کے پلارشتا، نمی مورشتا، نمی رورشتا، نمی خورشتا، نمی کورشتا، اسمم نشتا، نسارویشتا، نخپلشتا، نرشتا دارشتا. دا مصر نرو تختیدم او دی علاقی ترالم، اللہ زب سکو عرص پاتش. رب تاواز کئی اجنکی لالی دا دا شعیب علیہ السلام لونا. لیکن اختلاف پکشتا کہ دا شعیب علیہ السلام و قبل سوکو، اور راجح دا دی کہ دا شعیب علیہ السلام پیغمبر او دا جنکی دا غلونا. اغت الوی وی بابا دغه سے چل وی ور شهره والے ور شهره والے نو یو جنې او پسراله نو وتسوي وی ان ابوک يدعو ان ابي يدعوك، پلار می تا غواړي
او سله دې غواړي چې تا مونږ ته ګډې چیلې اوبه کړې د هغې مزدوري درکوي د هغې مزدوري د خو د خدای دپاره کړې د هغې مزدوري درکوي نو ته را سره روان شي موسی علیه السلام زه مزدوري به ګورو سره یا اخلم یا نه اخلم خو زم سره یو ځای خو به راته میلو شي که نه یو بنیاد پیدا شو ولی اللہ تے دلتا سوال کرے دے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر تا خیر استا لاس کرے تنازل زو تا پروردگار محتاج ما اللہ دعا قبول اکلا فجاءت احداهما تمشي على استحياء قرآن شریف کے اللہ ہوئی یا ورا لو پڑے حیا را روانه ده ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين څنګه راغلی لکه د کوم ځای د خو د مصر نه راغلی شعیب علیه السلام او چې په لاره ته دا جنې ته مخکې وه موسی علیه السلام ورپسې و نو چې هوا به ولګېده نو د هغې پرتوګ به وړقېده کمیس په وړقېد نو لاندې خپې به ښکاره شوې نو موسی علیه السلام ورته څه وایي وایي ته ما نه رستو شه زما نظر ستا په خپو لګېږي نو ما ته د شان آواز را کوه چې ښي طرف ته تو شه ګس طرف ته تو شه دومره حیا و موسی علیه السلام کې جنې ته رستو شوه حیرانه شو چې خدایه د هلک کې څونه حیا ده او چې کله د هلک هلته هم جینکو سره خبرې کولې سر یې ښکته و او چې دا جنې ورپسې ورله او مې سر ښکته دی ورته نه ګوري او وایي ما نه وروستو چې ستا په خپو مې نظر پرې ونه دی نو چې بویه ته شعیب علیه السلام نه هغه دې ټول تپوس وکړو نو موسی علیه السلام ټوله قصه ورته وکړه نو شعیب علیه السلام ورته فکر مه کوه د ظالمانو نه خلاص شوې دلته د فرعون نه چوسېږي بېغمه کېده اوس هغه جنې ورته څه وایي پلار ته هغه جنې ورته وایي قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين وی بابا ځان سره مزدور کا کنه دې غریب خدل ته څوک نشته او بابا خدا واپس خو مصر ته دې تلیم نشي کنه الته په دغه مرګ پورې دی وجنه او بل بدی څه کوي دلته نو مونږ ته مونږ رور نشتا نو ځان سره مزدور کا کنه او دې مضبوطم دې طاقت منم دې او امانتګرم طاقت خو پته دا غوبونه لګوله چې د لسو کسو بورقې په یو سر راوسته او طاقت پته دا غې نه لګوله چې هغه بورقې هغه تیږې په یو لاس اوچته کړه او بیا کې ښودل او ویې ډېر امانتګر دی خیانت نه کوي امین دی ولې په لارې ما حیا ولیده مونږ ته سترګې نه دي اوچتې کړې مونږ ته یې نه دي کتلې او په لاره زه د ځان نه رستو کړم نو چې دونه حیا نه کي او انسان د الله نه یریږي نو هغه کې امانت وي نو فورا شعیب علیه السلام ورته څه وایي هغه ورته وایي چې قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قدويت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل او ورته وایي چې داسې به وکړو چې ما سره مزدوري شروع کړه دې دوو جنکو کې یو به درته په نکاح کړه خو شرط به دی چې 8 کاله پس 8 کاله ولې ځکه چې 8 کاله نه مخکې دا نابالغه دي د دې با نابالغه نو چې 8 کالو پس به دا پیغلې شوې وي او پته نه لګي 8 کې پیغله نه شي یو 2 کاله پې واوړي لسو ته ورسي نو 8 کاله خو زما ستا شر شو 8 کاله پس به درته ودوم خو که 10 کاله دې را سره مزدوري وکړو ډېره بخیر هغه وی ټیک خو شوه خبره او په ما به زیاتې نه کوې نه بس والله نقول بما نقول وکیل بس خبره خلاصه شوه او هغه موسی علیه السلام الله د شعیب علیه السلام غېږې له ورسه 10 کاله علما وی ورسره مزدوري وکړه څه مزدوري کوله لکه د بچی غوندې ساته او حضرت شعیب علیه السلام ته پته وه چې په دې الګ کې نښې د پیغمبرۍ دی پیغمبر هغه ته پته وه
داسې زوم خدای راکړه چې هغه نه به خدای پیغمبر جوړه هغه لکه د بچي غوندې وساته په کور کې ورسره دیره ګډه چیلی به ورته سرولې د فرعون نه خدای بچ کړ د پیغمبر په تربیت کې الله راوستو او د عام مزدور په شان نه زوم یې که زوم د زوم خلک زیات خیال ساتي د زوم لکه د زوی په شان ځان سره که د پیغمبرۍ رستو د چلیدو طریقې یې زده کړې خدای پاک دا فرعون نه بچ